پنج نمبر الفروع المتفرقة السبعة ذي نرتد سفر دباب سفروعات بیانیکا. اول نمبر الفرعی اولا کله چې مسافر خپل وطن تلاړ شي نکنیتی د اقامت نه کړي هم پر منځ بګي دا یو مسله شونه او وجه دا چې نید د تعین د پاره من قاعده ویلې و او وطن خپل وطن هغه د مخکنه متعین وي او بل قاعده هم دا ویلې ده چې به تعین شوی دوباره کې به تعین د ضرورت نه نم صوم کې ویلي وکنه شته د طرف تعین شوی زمنګ تعین ته ضرورت نشته نو یو قاعده نید د تعین د پاره وي دمه وطن د مخکنه متعین دی نتیجه نید تبکید ضرورت نشته تعین شوی دی نو اذا دخل المسافر مصر اتم الصلاه وان لم ينوي الاقامه فيه. دویمه مسله ډیره اهمه مسله ده دا ټول زده کوو صحیح مسله قدرت ملاکړي چاره پاره چې وطن وی او به دا غینه منتقل شو بل وطن ترال شي هغه وطن جوړ کی به واپس خپل وطن ته په سفر باندې راشي اوس به د مون څه حکم ني پوره بګي کله سفر والا بګي نو وښه ورته راځي اول د وطنونو تقسیم کو عالم ان الاوطان ثلاثه وطنون دري دي یو وطن اهلی دي اصلي چورته مونږ وایو یو وطن اقامت دي یو وطن سکنا ده وطن اهل فالاهلي وطن اهلي وطن اصلي مرتوي وطن فطرت مرتوي وطن قرار مرتوي وطن قرار وطن فطرت وطن اصلي د دې تعریف سره چې سړي اهل بغم ځکه دا ورسره وسیږي د وطن اهلي دي اهل کوم ځکه د وطن اصلي دي دا وطن به باطليږي کله دا قاعده د شیشه بخپل مثل او خپل ما فوق معنی باطليږي خپل ما تحت معنی نه باطليږي شی بخپل مثل خپل ما فوق باندې باطليږي بخپل ما تحت باندې نو وطن اهلي اصلي ببل وطن اهلي اصلي معنی باطليږي او فوق ته څوک نشته لای مثل او لاندې نور لاندې دی باغ باندې باطليږي. دویم وطن اقامت دغه ته وطن سفر هم وي وطن مستعار هم وي وطن حادث هم ورته وي دغه وطن ته ویل کېږي چې یو سړی پکې د 15 ورځې یا دغه نزيد نیت کړي زمونږ احناف مسلک دی دای وطن اقامت شو د طالبانو مدارس شي دا وطن اقامتي دا خبر ورانه به کې د شعر شنو سیوا اوري لګي لیټ کیږي ورکیږي حکم پسیو وایو نه به قسم خو خوري وطن اقامت هغه وطن ته وي چې 15 ورځې یا دغه نزيد نیتی کړي پکې اهلی نه ورسره مستقل پاتې کېدو نیتی نه اوس دا بکله باطلېږي نشه بخپل مثل او بخپل مافوق باندې باطلېږي نو وطن اهلی ته چلاړې دا به باطلېږي او قبل وطن اقامت ونیو دا به باطلېږي او د درې ورځې په مقدار باندې سفر 78 کیلومتر یا زیات سفر معنی تي وته وطن اقامت باطل دا خبرې کول بګار وس چې کوم باغه بسې ورسېږي وطن اقامت کله باطلېږي وطن اصلي تراشي وطن اقامت کله باطلېږي چې بل وطن اقامت ونیسي مثال لري او بانشاء السفر درې 78 کیلومتر فاصله باندې سفر وتلی وطن اقامت نه وطن اقامت دی باطل تاسو په شولې وسره شي خبره ده ولې چې وطن اقامت
په وطن اصلي په وطن اقامت نیولو باندې او په انشاء سفر بدی باطلیږي او تاسو بدی سره یو قید ولګوي کا دا ال چې کله وطن اقامت نوزي سره د ډول ډبلو مکمل زی او کوزي کلی د زی و بس راتګ نه دی نو بدغه وطن اصلي تک سره یا په انشاء سفر سره دا وطن اقامت نه ختميږي پوه شئ اوس په مدرسه کې طالب داخله اخیسته تاسو ته داخلي دا وطن اقامت دی اوس کې یو کس کلی دلاله واپس را لې بین شپږ ورځې دلته لس ورځې لا زب مقیمی کا تبدانه وی چې وطن اقامت خو باطل شوی کله چې وطن اصلي ته تلو دا باطلیږي دا الا چې وطن اقامت نوزي او پوخ نیت مانی وزي نبه کرای شي به مسافرین دلته خو واپس راتګ نیتی طالبان چې مدرسه کې داخله والی نیتی د بنزل لسرزه بکیو یو بیره دا یو مستقله بل مسله ده ما وري وطن اقامت دغه ته ویل کیږي چې بنزل لسرزه بکی تیری کی د سیدان الګ بنزل لسرزه تیری کی دا نشته لري کتابونه کی وطن اقامت دغه ته وی چې ال د بنزل لسرزه د اوسیدو نیتوی اگر کتیری نه کی نو مسله دا ده کې یو سړی یو علاقې ته لاړې د 15 سروزو د اوسیدو نیت یې وکړو عدالت مقیم شو اگر چې 15 سروزې تیرې نه کړلې دغه وطن اقامت وګرځېدو به کلی ته واپس رالی او به ابتې د بار راځي ابتې د بار شپږ ورځې بار لس ورځې بار 16 ورځې بار به بم پورالت منځ به پوره کړي اگر کې 15 سروزې تیرې کړې نه دي ولی بنزل سورځي تیرول ضروری نه دي بلکې نیت ضروری دی په نه شي به نو سره خپل علاقې نه لري یو ځای کې نوکری کوي دوه هفته بس راځي لس ورځې بس راځي کوي کنه دسي تاسو به د مسلې پیش راځي وای ځا نوکری کې څه کوم پرمونس کوم کنه ته به وته چې تا یو پر نیت د بنزل سورځو وکړو نیت تیرو می اگر کتیری دې نه کړلې کتیری دې کړلې ډېر ښه ده کتیری دې نه کړلې به هم تلته مقیم شولې مزه پوره منسکه به چې ایواب تل راځي او ګلس ورځ راځي دغه نه بس مستا پوره منځي ترڅو چې کلی تدلل او مکمل لري دې ځنار څخه ختم کړی نه او کنه تا کلم نه د بنزل سوزو د تیرې دې په یو ځل نه دی کړی په یو ځل دانه دې نه دی کړی زما لس کال ډیوټي دلته کوم به خو یو ځل مې بنزل سوزو نیت مې نه دی او ته به تل مسافر کا دا خبر زده شو لګا برحال وطن اقامت چره دا په وطن اهلی تتللو باندې داتې ما فوق دی او وطن اقامت سره دای مثل له او بانشاء سفر 3 ایام سره دا باطلیږي درم وطن سکنا دا اصل کې د سره وطن دینا اسی تردن للباب وطن ویلې دی چې یو سره یو ځای دلال شي د بنزل سوزو نکم نیتی دې ویلې کېږي وطني اقامت سکنا دې کې د سفر کوم احکام دي نه بدليږي هغه زړه بزړه دي نو دا وطن شونه لکه سفر احکام نه بدليږي ملک څنګه چې بلاره کې مسافر د غشاندل تم دي تصوري ومن حكم وطن الاقامه أن ينتقص بالأهلية لأنه فوقه ووطن الإقامة لأنه مثله وبإنشاء السفر لأنه ضده بس شبخ ما فوق باندي بخپل مثل باندي او بخپل ضد باندي باطليږي کنه او نه باطليږي بوتن سکنا باندې ځکه دا دون دي تاسو ورسېدلې لګ متوجي شي لاندې کومه مسله لیکلې د غشان بدایي کوم ده د سره خبر ډېره مزیدار حل کړی ده دا عبارت وایي چې په پوي شو به ان شاء الله برخي سي کو ګوره زبید چې دی یو علاقینوم دی ښا لاندې تاسو شکی نه دا ټول کسی حل کړي کدي ته ګورئ محجم ته زبیدی لاړې محجم ته وطن ونیولو دو وطن دی یو زبید دی بل محجم دی محجم ته لاړې اهل عیال یلته منتقل کو نو زبید وطن ختم شو
اوس کوم وطن جوړ شو مهجم جوړ شو رضا ثم سافر منها الى عدن فمر بيزيد بزبيده عدن تطلو زبید باندې تیرېدلو نو زبید کې به څومره رکعات کوي مسافر به ښه وطن ختم شوی دی پوهېږئ پې فإنه يصلي فيها ركعتين لأنه وطنه الأول وقد بطل باستحداث الثاني په دې مسله پوه شو وإن كان استحدث بالمهجم أهلا وأهله اچھا دو خزی دی مثلا یو خزی مهجم تر وصل یو زبید کې لپاتې ده دا بل مسله ده چې وطني اصلي مقرر کې متعدد کېدل شي دا بزین کې نه وي وطني اصلي نو مهجم کې دویمه خزه آباد کړل مثلا اوله خزه وسم زبید کې ده نو دواړه وطنونه دي وسکه زبید تلل شنو پر منځ وکړي انزل سوزونه کم نیتی چی واور وس واهله الاولون باقون بزبيده فسافر من المهجم الى عدن فمر بزبيده صلى بها 4 لان كلاهما وطن له تسبيغ به فان كان وطنه ابتداء بزبيده فخرج الى مكه فان كان وطنه ابتداء بزبيده زبيده وطنه زړه خبره به شروع شوه مکی ته لاړې څه شو اچھا فنوى المقام بالمهجم 15 يوما فصاعدا مکی ته روان دي زی او په دې لار کې مهجم کې 15 سوزنیتو کو مهجم کوم وطن شو مثال بدل شو وطن اقامت شو او زبیدی وطنی اصلی او مکی ته روان دي نو وس په مهجم کې څومره مونږ کوي وطن اقامت کې هم پوره مونږ کوي فإنه يتم ما دام بها او به کله مهجم نو وته مکی طرف ته او به انشاء السفر سرم وطن اقامت باطليږي تاسو وکنه فإذا خرج منها إلى مكة ثم عاد إلى المهجم صلى بها ركعتين حتى يأتي إلى زبيد ورسل النبي لأنه قد بطل بإنشاء السفر إلى مكة فسقط حكمه بل وكذا إذا خرج من المهجم إلى حرث ديك هرث دي مهجمنا هرس توتلو فنوى المقام بها 15 يوما فصاعد هرس کی 15 ورځې نیتو کو به زبید تر واپس مهجم کی بصوره کاته کې دوبه کې هوتن اقامتو لانه قد بطل بوطن اقامه مثله یعنی هغه هرس کې هم د 15 ورځې نیت کړي نو وطن اقامت په وطن اقامت سره باطليږي فإن كان خرج من المهجم بعد إقامة بها إلى مور علاقين دي مهجم کی اقامت تکړو مور ته وتلو واپس مهجم تراله صلى بها 4 ولي لأن وطنه بها لم يبطل ذکر مور چې ده کنه دای وطن سکنا او 2-3 ورځې پورې تلو واپس راتلو دلته وطن سکنا سره باطليږي نه لأنه لم يوجد منه إنشاء سفر سيء فصار كأنه خرج إلى المصلى پوه شو ګور منتوته دی عیدګاه ته کنه با خپل خرونه کې مثال ورکو پوه شو به اوس راشي و مسله ده توجه لازم داخلك شي دي مومندي باجوړي د قبایلو سواد دیر ابه خور تراشي او دلته باقاعده کاروباري ای نوکری مروتوي هم بابکیات کو نه به دلته سره د کړي وسیږي دا چې خپل وطن ته واپس لاړ شي نالته بل صبر منځ کوي کنه به کوي اهل عیال هغه جن را منتقل کړي دي البته الته زمکه او پټیشته لرڅ اجره جمعات په دې مسله پوه شو ډېر اهمه مسله ده زمون فقهاو د وطن اصلي د ختمېدو هغه صورت ذکر کړی دی موږ دوم رز ذکر الله چې وطن اصلي دی او ختم دی قبل وطن تلاړې نو بس دا ختم شو بل دی وطن جوړ شو وس هغه کله ختميږي بدیم پوهه کا څنګه ختم دی او څنګه نه دی دوه خبرې لیکلې دي وي وطن دوه راي دي سی وایا دوه راي یو راي دا
چې وطن اصلي د اهل عیال را بار کړلو اگر کپټي کور اجرا دا پکی وی او بل څه ته اهل عیال منتقل کړو ال توسیږي بس وطن اصلي دي ختم شو نو د دې رائے موافق کبا جوړ نه مومند نو ملکی مروت نه سړی به خبر تر غلي وسیږي خزه ور سره د اهل عیال نو واپس کالاقه تراړې سره د دې نظم کارت سشتري اجرا کور التبر سفر ولا منسکي علامه شمید دوره ذکر لک شان صبر وته وګي ښا دویم رایدار چې وطني اصلي به له ختميږي چې دوه کار ته ختم کی اهل عیال امر بار کی اول ته چې کوم زمکه پټي او اجروي کور دې هم ختم کی نو کيو اهل عیال درابار کو او اجره وغیرہ پټي کور داشتا نو به دې سره ساوتن نه ختم او کدواله دې ختم کړو به ختميږي لکه څنګه چې پټیار څخه خرڅ کې سره اهل عیال له پاتې شکرې کور کې اوسې غلطه وطن نه ختميږي دا شان کې اهل عیال را بار کی او جیدات دشتره کور دشتره اجره دشتره نه ختميږي نه دغه رائے موافق دغه قبایل نه چې کوم خلک دلته به خبر تراغلي کډن اوسېږي یا بل کوم خار کې اوسېږي نو واپس شکلی دلال شي 15 روزونه کم نیتی دا به پوره منځ کې دا دوه رائے دي ښا علامه شمیر رحم الله دوه رائے ذکر کړی دي اوس وطن به کم ختميږي نو اول رائے له ترجیح ور کړی دا چې اهل عیال رابار کو بس کې ختم شوله ځکه بل وطن په اهل عیال باندې جوړیږي اهل عیال کم دی اوسه نه بس چې جوړیږي باغی رابار کې دوبم جوړ باري ختميږي نو نظمن نو اکثر فقهاو د غشان دی له ترجیح ور کړی دا بحر الرائق کې دواړه ذکر کړی دی او دوی مې رائے له ترجیح ور کړی چې په دوه شینو باندې با وطن ختميږي اهل عیال را بار کول باندې او د غشان ازمکه کمپټي وجري دي ختمول باندې هندي کې فقط د دوی مرای ذکر کړي ازمن اردو فتاوا والے چرین تاسو وګورئ یو فتاوا کې بدوړه قسمه سوال جوابي خو عام طور باندې میلان دې طرف ترې چالو عیال رابار کو اگر که اجرا پټي کوری باقی دې بس دا وطن ختم شو عام طور میلان دې طرف ترې دا د امام محمد رحم الله رائے دا امام یوسف رحم الله ویلته مقیم وی حضرت تنویر رحم الله امداد الفتاوی کی تطبیق کړی دی ا تطبیق دا کړی دی اورې مزیدار تطبیق دی چې سړی نیت ته وګورو کله وطن رابار شو اهل عیال رابار کړه پټیز مکار څشته دی وخت کې څه نیت دی کني ته دا چې واپس به وطن لرازمه نو چونکه کور پټي وجرشته نو وطن ته واپس را لینو دا به مقیم حسابيږي لکه نو به دوی مرایدا او کله چې وروتلو نه دي دا چې بس به اوسېدو د بار وطن ته نه راځم لاړم به ولا رايدا د تطبیق ډیر مزیدار دی نو موږ خپل عرف کې وګورو کنه لازم عرف کې زمن کوم خلق دی مومن باجول دي دا قبایلی علاقو ولا کواتین دي غمروتین دي دې طرف ته زبنوسین دي سواتین دي رواله دي دیو چې کله خار ته راځي نو کوي نو کوي د بار اهل عیال راولي یا کاروبار د بار راشي دی وسم خپل وطن ته وطن وای مړی ژوندې له وطن لذي حتی مړی کلی ته وړي کلی کې وجري حالته ټیم په ټیم باندې زی نو د چا پکې ورونه دي چا پکې تر ځامني او د خپل ځای باقاعده برقراري نو که سوچ مونږ کو کنه نو زمون خلکو نیت د وطن د ختمېدو نه نو ما یو بل کتاب دی سفر والے کې کتلیو تنویر رحم الله باواله سره لیکلی خو ما تنویر رحم الله حواله ذاتی خپل نه د کتره دا کومه مسله چې کومه انده ورپسې هغه وي
چې دواړه رایې دي دا دویمه رایې چې ده دې کې احتیاط دی څنګه احتیاط دی وخت شي وته کله چې اهلویان رابار کړل پېښور ته مثلا راغلی نو که اول رایې ته وګورو وطن ختم شو دویمې رایې ته وګورو وطن لا نه دی ختم وطن ختم شو که نه شو شک شو پکې او مخکې نه وطن و یقیني او یقین چې موږ مادي ویلي دی الیقین ولا یزول بالشک شک سره ځای نه کېږي نه لہذا شک باندې هغه وطن توبې نه ختمېږي چې ختم شو که اور سره دې کې احتیاط دی کچري وطن باقی وي او دا 2 رکعاته وکړي د سره مونځ ونه شو او که وطنیت ختم وي او دا به هم 4 وکړي برګ الټه کار وکړي 4 وکړي نو زیات نه زیات مونځ مکروه تحریمي ادا شو سلام کې تاخير رااله و خو شو کنه نو سره د دې نظر ذاتی خبرو کوم خو کمزوري ناقلین تش چې اردو فتاو کې اعلان دی ته دی چې وطن ختم شو حلال را بار کول سره خو ما نشي څوک د بوس کوي الله مې دې بغاړه نه بندي زه تم دغه دوی مې راي ولا خبره کوم هغه وجدا د سوچ د خلکو د خپل علاقه ولا پیژنه مله قبایل خلک موږ د اندازه لګي خلکو څه سوچي تنویر رحم الله چې کوم توجیه کړی د دغه موافق د وطن د خدمتونو نه د چانه چې وزلاړه مو لکه مثلا یو سړی ملتان کې دی راشو په خوره سړی دی کاروباري یو نو کوي وا په 2-3 کال پسې نو کوي ختم شو او بس په خور تراله په خور ته نو کوي منتقل شو یا ختم شو په خور کوي تراله خپل علاقې ته به ملتان تزیم لري ژوند دی نه ابه دا سوچ چې به ته باندې دوه اعظم کور بریدي هغه څه ختمي نه دغه شان وطن چې به ټیک ده به موږ هم دا وایو وسوس خسه ختم شو نه دغه تنویر رحم الله چې کوم توجیه کړی دغه موافق دغه شان ول بکار دي مخکې راځي درېمه تفریح مسله دا چې یو سړي د 15 ورځې نیت وکړلو په مختلفو مواضعو کې نو دغه اقامت له اعتبار نوي سفر ولا منځ کوي وای شي به مکه او مینا کې 15 ورځې په شریک نیت ده کتاب کې دا مثال ورکړی مثلا شب قدر او پیښور کې 10 ورځې په شب قدر کې دورم 15 ورځې په پیښور کې دورم شپږ ورځې په پیښور کې دا دوه مقامونو کې نیت د اقامت د اعتبار نشته یو مقام کې باندې د اقامت کې د 15 ورځې رسې بدی باندې د سره تبلیغ ولا مسله د دم پوهه کوي تبلیغ ولا دا حضرات به پوهه کو بس الحمدلله څنګه سب دې مسله پوهه شو دیو چې په خبر تراشي 15 شوزو په تشکیل باندې صبر منځ کوي او قبل خار تلال شم د صبر منځ کوي حالان کې خار یو دی 15 شوزو نه زیات نه دي او دیو تابعین هم نه دي چې دیو څوک مطبوع دي مشراب او توي راضي او راضي با لکه مجاهد مونږ ویلو چې تابعین ته اعتبار نشته تابعین دي اصل دي نه هیڅ وجه نشته فقہی لحاظ سره چې دیو دي 15 شوزو نه زیات نه دي او مقام کې او به هم د سفر منځ کوي پوره منځ وګي نو ما د یو تبلیغ ولا مفتی سره رابطه وکړل څوخ راون کېو علاقه ولا سلام هغه د ویل چې دې باندې خو میټینګونه و شو ډیر دې مسله زړه د سیو څنګه چې تاسو وایي زړه من څنګه وایي چې تبلیغ ولا مطلب سفر ولا منځ کوو کراچۍ پورې فتوی لاړې رالې اخر نتیجه دار وته او باقاعده به رسالې ولیکل شي چې پوره منځ بکې او علاقه تکلال هغه دوه علاقه وي سیده سفر ولا منځ بکې او به راته دم ویل چې وسور سره په هدايت کې ورته باقاعده دا وایي چې پوره منځ بکوي تاسو پلان کې ځل دی خو به هم د زړه تبلیغین په دې قصه نه دی پویا سفر ولا منځ کوي په نفس مسله پوي شو ها یو علاقه دوه علاقه تلل لس ورځې یو ځای کې 15 بلې کې اور اس کې دواړه بیلې بیلې علاقې حسابيږي بس به صحیح ده په دې معنی پويږي اوس یو علاقې حسابيږي اور کې وا علاقه ده یو بازار دی ټول خلکو رسم او رواج کې شریک دي چې د کلو بیل بیل نمونه دي اخو د شي لګره محلو چې بیل نمونه هغه یو علاقې
او لګ لګ فاصله کې لس دولس کورونه به لس دولس کورونه یو کار یو کې جماعت دي کې ګرځي را ګرځي ایوا علاقه دا ورفن دې کې وته پوره مونږ کوي رسې به خبرو خجي وإن والمسافر أن يقيم بمكة ومنها 15 يوما لم يتم الصلاة او موږ دا مسله چې و د مکه حاجی چې دی د قرباني ولا د اختر ولا کوم وضحيه دا بکی کنه بکی نو زمونږ د خلک چې مکه ته لاړ شي کې 15 سوزونی تیم نو دواړو زینو کې مینا او مکه دواړو کې ځکه مینا کې دوه درې شپې کوي نو یو مقام کې 15 ورځې مستقل نیت نه نو حکم پر سفر وي او زحیه پی نه مسافر دی پوهیږي پی اوس مونږ دما کتابونه کې وکړل لکه قاسمی او غیره کې چې حدود جنگیدلی دا اوس یو ځای ګرځېدلې دي نو په دې اعتبار سره کچري 15 ورځې دي دواړو کې نو به قرباني د اختر ولا قرباني واجب ده که یو مقام ته جوړ شيګا رسې په احتیاط هم دی پکې ورسره یو اهم مسله دا ده چې دوه مقامونه کې درې مقامونه کې څلور مقامونه کې 15 سوزونه چې دي سره سره مقیم نه ګرځي دا اله چې ورځ او شپه دواړه بیل زینو کې تیری اوس کله شپې یو وي ورځې مختلف زینې کوم کې چې شپه حالت 15 سوزونه کړي د شپې بس دا کافی ده به مقیمي شپې له اعتبارې ښه خلک یوځه کې شپه یوځه کې کار بل ځای کې ته پوسو کوم ځای کې اوسې کې شپې ځای بیانې علمي کنه حالانکه درې څلور شپږ غنټو ولا شپې لذي او نو ټول ولا 17 غنټې په دغه مارکیټ کې به هم وي هلته اوسېږو مخکې راځي اوله مسله لاندې وایو لأن اعتبار النية في موضعين يقتضي اعتبارها في مواضع وهو ممتنع دي الاعتبار نشته دویمه مسله إلا إذا نوى أن يقيم بالليل في أحدهما فإنه يسير مقيما بدخوله فيه لأن إقامة الإنسان تضاف إلى موضع مبيته كم نقدش بكي زابده ورس ذكر كريدا ولأن نية الإقامة ما كانت في موضع واحد بس سيدا أو كموازيه كي اعتبار نشتري ولد إقامة دي لأنه زد سفري او کریو زین بل زید زید ضربا فی الارض سباق نکي دریم مسله وفي كل موضعين احدهما تبع للاخر دو زینو کې د اقامت نه نو کو باقي کې یو تابع د بل د به پوره منځ کوي هغه دا خو یو ځای یو تابع دی مونږ ویل چې مستقل دو زین کې نه توګي وناغو د سری کې چې مینا تابع ګرځیدل د وسله مکی کا تابع کین خار جز نه دی خو تابع ده نسی لیکلی دي څلورمه مسله واستفيد من كلامه ان شرائط نيه الاقامه 5 على قد اقامت د نیت کول 5 شرایط دي ترک السفر یو سفر ترک چې سفر نه کوم دل 15 سوځي دی روما بل مودره 15 ورځې یا زیتی او دریم صلاحیت د موضوع دی دشت بنی مونږ ویلو کنه شروع کی او څلورم اتخاذ د مکان دی ځان ته بګزه برابر کې وځ زینې شپې نه به هټیک نه او پنځم استقلال بالرأي تابع د چانه فلا يصح نية التابع څلورمه مسله جمع بین الصلاتين سفر کې کول زمنګ د حنا په بنظمانه فعلا صحیح د وخت نه ده صحیح فعلا معنا دا چې د یو وخت منځ اخر ته کې او د بل وخت منځ اول تر واړې بس کوشي یو وکي لګ انتظار وکي د بل ټیم داخل شي به بل موکي نو دې ته جمعي فعلی و اذا سید السوري چې وته وایو او وقتی جمع کول یو وخت کې دواړه را یو کول حقيقي جمع کول دا بالکل نشته ما صلى عليه الصلاه والسلام صلاه قط الا لوقتها الا صلاتين جمع بين الظهر والعصر بعرفه وبين المغرب والعشاء بجمع مزدلفه تاسو پیږئ او څوک چې وایي چې جمع وکړو هغه خبر روایت ذکر کوي او قران کې نسته ان الصلاه كانت للمؤمنين كتابا موقوتا ورته وايي خبر روایت باندې د کتاب الله کې قید لګول زیادت کول جایز نه دي
پنځم تفریق یو سړی په سفر کې دی په ګاډي کې مونځ کوي امام سے مسلک دار بهر حال به په ولاړه معنی کوي من غاړه یاد کو د کتاب کې سفینه لیکلې ده نو سفینه غاړي سره ډېر مشابهت نشته ځکه په اوار اوبو کې اوار روانه سړي باندې سر ډېر نه ګرځي را ورځيږي نه لکه هوایي جهاز یې د ښه مثال دی او صاحبین وایي وعنده ما لا تجوز الا بعذر ما څه ویل امام سے وایي بناسته مونځ کولی شي که بناسته او صاحبین وایي چې ناسته نه شي کولی تر څو چې عذر نه وي صاحبین قول مفتا به دی بس نتیجه دار وتله گاڑی کیو کشتی کیو جهاز کیو ریل گاڑی کیو نو کچری ولاړه باندې مونږ کېدلو سر به نه ګرځیدلو غرزیدلو نو به قودن مونږ کول بالکل نه جایز صاحبین قول مفتا به دی او کو زور نه کېدلو بس به صحیح ده خو مجبوری ده شپږم مسله الکه چانه چې سفر کې مونږ فوت شو حضر کې به 2 رکعات کوي ځکه موږ ویلو قضا کې چې متغیر موجود شي نو حکم کې تغییر ناراضي او دا قاعده ده لأن القضاء بحسب الاداء قضا د شي څنګه چې اداي نو ادا 2 رکعات او سفرو قضا بم 2 رکعات اگر که متغیر موجود شوی د اقامت نه رسېږي اګه د سیده قاعده خو نه درکینو د سی وایا نو سبب چی دا سبب موافق وي نو سبب سفر والو مسبب حکم صلات بم د سفر والا کی او ورپسې شپږم مسله حضر کې چانه مونږ قضا شو سفر کې به 4 رکعات کوي مقصدې قاعده دي هم مسله تفریع عاصی مطیع و سفر کې د رخصت په حکم کې برابر دي کا یعنی کہ وسړی نافرمانه دي غلا د بار په سفر وته دي قتل د بار په سفر وته دي زنا د بار وته دي بهرحال احکام به جاری کیږي احکام ودي سرکار نشته چې د بار وته دي چې بس مسافت صبر دی بس صبر من به احکام به متوجي کیږي او کله شان تبلیغ کې وته دي مدرسې ته جهاد کې هم د حکم دي بدائی کې علامه کسانی رحم الله دې کې 3 صورت ذکر کړي دي سفر 3 اقسام جوړ کړي دي وایي ويستوي في المقدار المفروض على المسافر من الصلاة برابر ده په مقدار مفروض على المسافر من الصلاة دا ټول منځ کې برابر دي نمبر 1 سفر الطاعت لکه د حج شو جهاد شو طلب العلم شو دویم سفر مباح لکه سفر د تجارت و نحوی او دریم سفر د معصیت كقطع الطريق والبغي وهذا عندنا بداية جل نمبر 1 صفحه نمبر 400 او وشبتا وبرسد لي لأن المعصية المجاورة لا تنفي الأحكام كالبيع عند النداء تزيد نزيد كراهت پیدا کوي معنی احکام ولرني موږ ویلو کنه کله چې یو شي کې کراهت پیدا کیږي یا فساد پیدا کیږي احکام په بهر حال مرتب کیږي نو احکام مرتب کیږي